بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا الماء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو زه دغه سبق تاسو سره زور بیا د سر ناړو مې چې تاسو ته لږ ذهن کې راشي چې د اسم متمکن نه بشورو کوم. د اسم متمکن موږ دوه قسمونه دي، منصرف او غیر منصرف. اسم متمکن خو اصل کې 14 قسمونه دي او په 14 قسمونو کې نه قسم اعراب چلیږي. د اول لپاره موږ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرای صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح، جمع مؤنث سالم غیر منصرف، اسماء سته مکبره، تثنیه کلا وکیلتا اثنان واثنتان، او جمع مذکر سالم اولو 20 تا 90، اسم مقصور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، اسم منقوص جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم. پرې کې نه قسم اعراب چلیږي او دا ترتیب جندا شو. بیا موږ وی چې منصرف او غیر منصرف د اسم متمکن دوه قسمونه دي. منصرف دی چې باقي د اسباب مناسب نه دوه سببونه یو د سبب چې قائم مقام د دوه سببونه د بګی راغلي نوي، او غیر منصرف چې بګی دغه اسباب مناسب نه بګی دوه سببونه یو د سبب چې قائم مقام د دوه سببونه د بګی راغلي وي. د منصرف حکمدار کسره تنوین هر قسم حرکت پر راتلی شي او بغیر منصرف باندې کسره او تنوین نشرات لاله. بیا موږ ویلو چې اسباب مناسب نه دي عدل وصف تانیث معرفه وجمع جمع ترکیب وزن فعل الف نون زیدتان. د عدل مبارک موږ دا خبره کړو چې عدل په لغت کې په معنا وړېدل لغوي معنی چې کله صله بدلیږي جو معنا به هم لغوي بدلیږي، او د عدل اصطلاحي معنی ویلو چې د یو اسم د خپل اصلي شکل نه بل شکل ته وړي او بدی اوریدو باندې بیا دلیل موجود وي او ک دلیل په موجود او عدل تحقیقي دی او کنو په موجود عدل تقدیری دی. بیا موږ چې عدل وصف سره دغه سره نشي جمع کېده د وزن فعل سره، دغه د خپل اوزان دي فعل فعال 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 او فعل مفعل دا دغه لپاره دغه دي اوزان دي. بیا وصف موږ ویلو چې کون الاسم دالنا على ذات مبهمه ماخوذه مع بعض صفاتها. وصف چې د غیر منصرف لپاره سو جوړیږي نه شرط والا دار چې د اصل وصف په اعتبار سره په وصفیت والا معنی وي. که وصف عارضی پکې نو بیا باغ د غیر منصرف لپاره سو نه لکه مررت بنسبه 40 کې د 40 په دې کې وصف دی، وصف پکې عارضی دی دیو جنا په دې کې بدغه نه دا به غیر منصرف سبب نه. بیا موږ تانیث په دوه قسمه معنوي تانیث لفظي په درې قسمه تانیث بتا تانیث بالغ مقصوره الف بالغ ممدوده. تانیث بتا چې دا د غیر منصرف په واسطه جوړیږي شرط ولا علمیت ته، او تانیث بالغ مقصوره الف ممدوده زائده یو سبب قائم مقام د سببین له، او تانیث معنوي د دې لپاره شرایط دي چې یو خدا عالم بوي، دویم زائد علی الثلاثی بوي، که زائد علی الثلاثی نو متحرک الاوسط بوي، متحرک الاوسط نو بیا با عجمی وي، او کدا نو جو بیا با لکه درې حرفونو والو عربي لفظ او متحرک الاوسط نو د کلمې منصرف او غیر منصرف ځان ویل بیا جایز دي. دین علاوه منګ بیا ویلو دانیس په بیا سو معرفه، نو الى معرفین مراد لګي عالمیت ته، دغه معرفین نور اقسام سو مبني دي، اسم منصرف لره غیر منصرف ګرځي، وس خبره کو غیر منصرف لره منصرف ګرځي، او منادا بندا منادا چې نه دا هم دا په بعض صورتونو کې مبني وي، لہذا دا د غیر منصرف په اساس جوړ دی. او په عالمیت کې موږ دا خبره کړو چې دا د وصف سره نشي جمع کېږي. بیا عجمه دي ته چې غیر عربي لفظ په عربو کې استعمال شوی، عجمه چې د غیر منصرف په اساس جوړیږي شرط ولا علمیت ده، او دویم شرط دا چې زائد علی ثلاثی وي یا با ثلاثی وي خو متحرک الاوسط وي، او کذا متحرک الاوسط نو بیا به منصرف ویل کېږي. بیا موږ دا وی چې جمع دته ویل کېږي چې دای په واحد کې تغیر او تبدل شوی لفظا یا تقدیرا، او دا د درو یا د درو نه بسوا باندې دلالت کوي یو کلمې جمع کېدل. بیا دا موږ چې د غیر منصرف په اساس جوړیږي نشرت ولدا دی چې دا د منتهى الجموع په وزن باندې وي. جمع منتهى الجموع هغه جمع ته چې دا نه خو نور جمع تکثیر نه راځي، افاعل افاعل مفاعل مفاعل فواعل فاعل دا اوزان دي، او علامه دا چې لولید باندې حرفونه مفتوح وي، دریم ځای باندې علامه راغلي دا جمع منتهى الجموع رستو کوي حرف مشدد به کذب حرفونه لولنه مکسوري، او ګورو درې حرفونه د الف نور رسول لولنه مکسور دریم بیاوي دریم په خپل حال وي، لکه دابتنا دواب او مسجدنا مساجد او مصباحنا مصابيح. بیا موږ وی چې دویم شرط ولدار دی په اخر کې بدل ستانه چې د وقف پاس کې په ها سره بدلیږي، لکه دغه مثال نه لیکلو فراجنتون دا منصرف ته. بیا موږ ویلو عجمه جمع ترکیب موږ وی
د یو کلمې مرکب کېدل چې یو دوه کلمې د نه یو کلمه جوړه شوې او هغه بیا د چانوم کې خولل شوی نو موږ د مرکب خو شپږ قسمونه دي ترکیب اسنادي دی چې بری کې د یو بل ته نسبت تام شوی لکه زید قائم ترکیب اضافي دی ترکیب اضافي یا مرکب اضافي دې ته ویل کېږي چې د یو بل ته نسبت شو خو نسبت تام نه وي مرکب توصیفي هغه ته ویل کېږي چې یو اسم بغیر بل خواله یا بدواله بیان کړي او مرکب بنایی دې ته ویل کېږي چې دوه نه بګیو جوړ شي په منځ کې بګار حرفیات پټ وي مرکب مناسب د دوه نه جوړ شي په منځ کې بګار حرفیات پټ نه وي او مرکب صوتی چې دویم بګي اسم صوت وي بیا وی چې د ترکیب په دي اقسامو کې صرف د مرکب مناسب د غیر مصرف د پارسو جوړیږي دا نور نه او بعلب کرری لپاره مثال موږ ذکر کړو بیا موږ ویلو چې الف نون زائدتان یعنی هغه الف نون چې د کلمې په اخر کې زائد راغلي زائد مطلب دا دی چې دوانه برازي یا دوانه بنئ د فاعل نام کلمې مقابله کې بنوي او دوانه وزارت لل به یو ځای اتلل به هم یو ځای او دا چې د غیر مصرف د پارسو جوړیږي نو دې لپاره شرط دار چې کله وصف په اخره کو نو بیا ول شرط دار چې مؤنث بلا فاعل راتب بو در باندې راغله اگر اسم په اخره کو نو بیا ول شرط دار چې دا به عالم لګا عمران زعفران کامران وزن دې کې اخرانه چې نه هغه وزن فعل نه وزن فعل دې ته ویلېږي چې یو کلمه وزن اسم وي خو په وزن د فعل باندې راغلي وزن فعل مطلب دا دی چې یو کلمه اسم وي اسم یعنی استعمال په اسم کې راغلی او اصل کې دا وزن د فعل لپاره وضع شوی وزن د فعل لپاره وضع شوی پوه شئ یو وزن د فعل لپاره وضع شوی خو دلته کې استعمال شوی په اسم کې وي نو دا وزن د فعل چې د غیر منصرف لپاره څه جوړیږي نو شرط ولا دا دی چې دا وزن بعد فعل سره خاص وي دا وزن به د فعل سره لکه په دغه وزن باندې با چې دغه وزن په کم ځای کې مراشي نو خلکو ته پته لګي چې دا فعل دی اسم په دغه اوزان باندې ناراضي مګر حال راځي چې دا دې نقل شوی لکه شمر بر وزن فعل نو فعل دا وزن د فعل سره خاص دی يفعل د مجهول ماضي مجهول وزن دا د فعل سره خاص دی وزن لګي ماضي مجهول وي فعل ونه وي فعل زغه فعل وزن د فعل سره خاص نه دی زغه فعل ضربا نو دې بشنه ګوره کرم راځي کنه کرم د چالوم کې خو دې شي بشر د چالوم کې خو دې شي نو په دې باندې راځي کنه ته چې لګا او کرما با ضربه او دا کرما او بشره نه دي نو د اخرنی حرف اعتبار نشته دی د اخرنی حرف د حرکت اعتبار نشته نو د ماضی د فعل وزن فعل چې د غیر منصرف د لپاره سبب جوړیږي یو شرط ولدار چې دغه وزن به د فعل سره خاص وي یعنی په دغه باندې به اسم نه راځي بلکې حاله به اسم راځي چې دغه وزن د فعل نه اسم ته نقل کړل شوی پوه شئ ها لکه اوسه زوریبه د چانوم کې خو دې شي زوریبه نو زوریبه وزن فعل وزن خدا ما فعل سره خاص دی خو تا زوریبه د چانوم کې خو دو نو دا به غیر منصرفي یو په بګه وزن فعل وي او یو په بګه عالم وي یا لکه فعل وزن شمر فعل نو شمر هو اصل کې د دې شمر معنی لري هغه یو کس خپل لمن راون غختله شمر یشمر تشمیرا ران غختل کپڑے ران غختل یا یو کس خپل کپڑا راون غختله فعل معنی دا لیکن دغه شمر دا تیز رفتار است ویلېږي شمر څه ته ویلېږي نو اوس ګوره دا شمر نوم چې دی نو دا شمر وزن دا د فعل سره خاص دی لیکن په دې وزن باندې اسم استعمال شوی دی وزن د فعل سره خاص دی خو په دې وزن باندې استعمال شوی دی اسم نو اوس موږ وایو شمر چې دا غیر منصرف دی او غیر منصرف سبب پکې سره یو پکې وزن فعل دی او یو پکې عالمیت دی په دې باندې پوه شئ ها نو وزن فعل تاسو پیژنئ وزن فعل څه ته وایي یو اسم داسې وي چې هغه د فعل په مشهور اوزانو کې راغلی د فعل په یعنی په دغه وزن باندې اسم نه راځي بلکې چې خلک یې ویني نو خلک وایي چې دا څه دی فعل دی ها لکه فاعل وزن شو او فعل وزن شو د ماضي مجهول لا لکه زوریبه ته چانوم کې خو دې شي نو زوریبه معنی خدا دا چې هغه یو سړی وهلی شوی او تا زوریبه د چانوم کې خو دو لکه پوه شوئ لکه یو کس هغه وهلی شوی خلک ورته لکه زوریبه خو راغی نو دا زوریبه چې راغی نو دا زوریبه دا لکه دغه دی غیر منصرف دی ولې
یو به وزن فعل له پوه شوي او کدا وزن د فعل سره خاص نو یو شرط خدای مې چې د فعل سره خاص وي کدا وزن فعل د فعل سره خاص نه بلکې په دغه وزن باندې فعل هم راتلو او په دغه وزن باندې اسم هم راتلو نو بیا ولا شرط دار بیا ولا دوه شرطونه دي یو شرط دار چې بریګه به د حروف اتین نه حرف راغلی سبب کې راغلی د حروف اتین نو به یو حرف راغلی او دویم شرط دار چې د دې په اخره کې با د ستانوي چې د وقف حالت کې په حاصل بدلیږي د دې په اخره کې به د ستانوي چې د وقف حالت کې په حاصل بدلیږي یو وزن د سره چې د فعل سره خاصي نو بیا خدای لپاره شرط نشته ده هغه لپاره بیا شرط او کا چرته دا وزن د څه د وزن فعل د څه د فعل وزنو خو د فعل سره خاص نه بلکې اسم په دغه وزن مانتلو لکه افعلوا وس افعلوا بر وزن اضرب اکرم وزن افعلوا په وزن باندې شنو راځي لکه احمد اکرم اشرف اکبر ویګي اکمل نور شنو امجد د شنو مونږ دي احسن دي کنه دي نور په څه نومونه دي اجمل اقرب نو دا ټول نومونه ګوره د فعل په وزن باندې دي خو دا فعل دا وزن د فعل سره خاص نه دی بلکې اسم هم په دغه وزن باندې راځي نو د دې لپاره شرط دا دی چې په دې کې به د حروف اتین نه حرف راغلی یو شرط ولله چې د حروف اتین نه مبګي او دویم شرط ولله دی چې په دې په اخره کې بده ستا نه وي چې هغه د وقف حالت کې فها سره بدلیږي لکه اوس یعمل له چانو کې خو د شي یعمل نو یعمل چې نه دا غیر منصرف نه دی منصرف دی ولی ځکه چې دې په اخره کې با مؤنث کې تار لکه یعملتون وای ناقه یعملتون خو شوي احمد دا اوس احمد چې دا غیر منصرف دی احمد سره غیر منصرف ولی دی ځکه یو پکې وزن فعل دی ایو پکې عالمیت ته یا دا شانتي یشکر د چانو کې خو د شي یشکر معنا خو ځل کېدا هغه یو سړی شکر ادا کوي خو یشکر د چانو کې خو د شي نو دا یشکر چې دا چانو کې خو دو نو دې کوس ګوره دا غیر منصرف ته ولې غیر منصرف ته یو پکې عالمیت ته یو پکې وزن فعل له لکه تاسو پوه شئ به معنی اول موږ د وزن فعل تعریف وکړو وزن فعل څه ته وایي چې یو کلمه دا یو اسم چې د فعل په مشهور اوزان باندې راغلي پوه شئ او یو اسم چې وی اسم لیکن په وزن د چا راغلی د فعل راغلی نو وزن فعل چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو دا وزن فعل به د دوه حال نه خالی نه وي یا به دا وزن فعل داسې وي چې دغه وزن به صرف د فعل سره خاص وي اسم به په دغه وزن باندې راځي بغیر حاله به راځي چې کله دا فعل نه اورېدلی نو دې لپاره بیا شرط نشته دی پوه شئ او که چرته دغه د اسم سره خاص نه د فعل سره خاص نه نو بیا ول دوه شرطونه دي یو شرط دا چې په دې په اوله کې به د حروف اتین نه حرف راغلی ځکه د حروف اتین چې نه دا چې پکې راشي نو دې دا بل دا فعل دی حروف اتین د فعل په شروع کې راځي حروف اتین پیژنې کنه حروف مضارعات ورته موږ څو حروف دي حروف اتین څلور کم دي او دویم شرط ولله چې په دې په اخر کې به د ستا نه راځي چې د وقف حالت کې په ها سره بدلیږي وګورئ دې کتاب ته بیا زما کې اما وزن الفعل هر چې وزن فعل له فشرطه شرط د لپاره دا دی ان يختص بالفعل چې دا به خاص کړی شوی د فعل سره چې دا خاص کړی شوی د څه سره د فعل سره یعنی په دغه وزن باندې با ولا يوجد في الاسم او دا وزن باندې مونږ لګیږي په دې اسم کې الا منقولا عن الفعل مگر هلا چې موږ دا نقل کړل شوی د فعل نه کشمره لکه شمره د شمره دا د څه په وزن دی د فاعل وزن دی او د شمره د فعل معنی سره چې لمن را غختله هغه یو سړی لمن راون غختله هغه یو کس سړی خو چې دا شمر وز د چانوم کې خو دی شي نو شمر څه ته ویل کېږي تیز رفتار اس ته ویل کېږي تیز رفتار اس ته وزوربا او زوربا خو اصل کې د زوربا معنی دا وهله شوی دا یو کس خو چې دا زوربا د چانوم کې خودل شي پوه شوئ نو اوس ګوره دا فعل وزن او فعل وزن دا فعل سره د اسم د فعل سره خاص دي او اسم چې دی نو دا په هغې کال استعمالي کې چې د کله فعل د فعل نقل کړلی شي په دې باندې پوه شوئ تاسو وان لم يختص به او کچر دا وان لم يختص به هغه نو خاص کړی شی په دې سره
یعنی مطلب دا وزن په فعل کې استعمالېدو او دا وزن په اسم کې استعمالېدو نو فیجب فی ای و فیجب واجب دي ان یکون فی اول احد حروف المضارعه چې وی با پدې کې یو د حروف مضارعات نه حروف مضارعات هغه حروف دی لګي چې مضارع په شروع کې راځي یعنی دای په ذریعہ سره ماضی مضارع د اړولېږي چې ورته حروف اتین هم ویلېږي درم ولا يدخله الهاء او نه داخلي کې پای باندې ها لکه احمد یشکر تغلب دا درې وانه د سړو نمونه دي احمد هغه اصل کې احمد هغه یو کس ته احمد ز تعریف بیانوما خود لګي احمد د چانوم کې خود شي یا یشکرو معنی دا یو کس غالب کیږي اذا شکر بس و یشکر د چانوم کې خود شي او تغلب د چانوم کې خود شي و نرجس او نرجس او دا داغه ته ویل کېږي دا ګل نوم دی د ګل نرجس فيعمل منصرف يعمل منصرف ته يعمل ولې منصرف ته لقبول الهاء زګه چې دې په اخره کې ها دسه تا راځي چې هغه په کې ها سره بدليږي لك ناقه يعمله نو يعمله ګور دې په اخره کې تعالی چې هغه په ها سره بدليږي یعنی ګول تای په اخره کې دا نو دا به نه الګه پوښتنه به باندې ها ښه وس ما ته وګورئ د دې نه اخوا چې کم دو فائدې بیان کړي خو د دوه فائدو د بیان مکه ځان به خبره باندې په کول پکار دي چې موږ د اسباب منصر چې سونه وي عادل وي وصف وي تانیث وي او معرفه او جمع ترکیب او فعل الف نون زائدتان نو دا اسباب منصر دا په درې قسمه باندې دي پسو قسم دي په درې نمبر 1 د اسباب قویه نمبر 2 د اسباب مؤثره نمبر 3 د اسباب مطلقه اسباب قویه دې ته ویل کېږي چې په دې کې یو سبب قائم مقام د دوه سببونه وي چې یو سبب کې قائم مقام د دوه سببونه وي اسباب مؤثره دې ته ویل کېږي چې دا پکې نه کنا چې دا سبب پکې نه نو دا کلمه غیر منصرف نشي جوړېږي یعنی د دې په کې خامخا تاثیر وي او دریم نمبر اسباب مطلقه چې بس د دې پر اتلو باندې کلمه غیر منصرف ګرځي د دې پر اتلو باندې یو بګي د اسباب مؤثره نه پکار دی یو بګي د اسباب مطلقه نه پکار دی نو اسباب قویه چې دې کې یو سبب قائم مقام د دوه سببونو اچا ته ضرورت نه وي قوي مضبوط ته ویل کېږي نو دا درې دي نمبر 1 تانیث با الف مقصوره تانیث با الف ممدوده او جمع منتهل جمع یعنی کله چې په کلمه کې دا درې سوزونه راغلل نو ا کلمه به مونږه غیر منصرف وایو بغیر د شرط نه اسباب مؤثره هغه ته ویلېږي کپه یو کلمه کې څومره هم اسباب د منصر جمع کیږي خو دې دوه نو بګي یو خامخای د دوه نو بګي یو سوي یو عالم دی او یو سره وصف یو عالم دی بل سره وصف چې کلمه د دې دریونه علاوه دا درې نه دي د خود ضرورت نشته خو د دې دریونه علاوه چې کلمه غیر منصرف ګرځي یو کلمه غیر منصرف ګرځي نو د دې لپاره دا دوه سببونه به خامخاوي دا دوه سببونه به سوي خامخاوي کم دي یو عالم دی ایو سره وصف دی پوه شئ د دین علاوه چې کم دي د دین علاوه کم پاتې شول عادل وصف خو دې لیکل مې تانیث بالتا او بیا تانیث معنوي معرفه خو په دې کې شته معرفه د عالم دی کنه عجمه ترکیب وزن فعل او الف نون زائدتان دا تانیث جنین دا غو لګنیم پدې کې نیم پای کې انور دا پینځه عادل او عجمه ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان دا اسباب مطلقه دي اسباب مطلقه دا مطلب دی چې د دین په باب کې یو خامخا راغلی چې لکه یو په کې عالم وي او څو په کې نوري وز عالم چې نه کنه دا د شپږو سيزون سره جمع کېدی شي عالم د شپږو سيزون سره جمع کېدی شي او وصف چې نه دا د دریو سيزون سره جمع کېدی شي عالم د څو سيزون سره جمع کېدی شي خو شپږ سيزونو کې سلور سيزونه د سيدي
پشپګ د اسبابو کې عالم کو جمع کېږي د شپګو سره خو سلور د دې چې د دې لپاره عالمیت شرط ده د دې لپاره عالمیت سره شرط ده کم دي یو ګوره تانیث بالتاء عالمیت چې چا لپاره سره عالم د چا سره جمع کېدی شي عالم د شپږ اسباب سره جمع کېږي نمبر 1 څه شری تانیث لفظي او معنوي تانیث لفظي او معنوي تانیث لفظي لپاره څه مثال دی تانیث لفظي طلحاتو ورې مونږ وی چې تانیث لفظي چې غیر منصرف لپاره څه جوړیږي نو شرط ولا عالمیت ده کنه او تانیث معنوي مونږ ویلو چې یو شرط ولدا چې عالم بوي دویم درجه متحرک الاوسط او دا بیا په خصوصو دویم دا یو شو دویم نمبر عجمه ورې تاسو ویلو کنه عجمه چې د غیر منصرف لپاره څه جوړیږي نو شرط ورلا عالمیت ده پوه شو به معنی دریم ترکیب تاسو ویلو کنه چې د غیر منصرف لپاره څه جوړیږي د کوونه به یو جوړ شوی یو عالمیت ولا شرط ده سوال شرط ده عالمیت او یو د الف نون زائدتان الف نون زائدتان چې اسم په اخره کې الف نون زائدتان دا سلور چې کنه د دې لپاره عالمیت شرط ده د دې لپاره سره عالمیت شرط ده د دې نه علاوه د دوه چې دي نو په دې کې لکه وزن فعل او عدل نو په دې کې دا دغه جمع کېدی شي خو شرط ولا نه ده وزن فعل لپاره عالمیت شرط نه ده خو جمع کېدی شي ورته ځکه دا وزن فعل د عدل سره هم جمع کېدی شي او د وصف سره هم جمع کېدی شي د عدل سره هم جمع کېدی شي وزن فعل د عالم سره هم جمع کېدی شي او د وصف سره هم جمع کېدی شي دا شانتي عدل د وصف سره هم جمع کېدی شي او دا عالم سره هم جمع کېدی شي پوه شئ او وصف چې نه دا صرف د دریو سره جمع کېدی شي وصف د څه سره جمع کېدی شي د دریو سره یې د الف نون زائدتان او وزن فعل او بل څه عدل پوه شئ الف نون زائدتان ګوره کده اسم په اخره کې نو شرط ولا سره عالمیت لکه موږ عمران کامران زعفران ویلو کړه موږ ها وزن فعل چې دا به د چا لپاره نوم کې خو شوی کنه لکه شمره نوم کې خو شوی کنه عدل عمر ها او وزن فعل د وصف د دریو سببونو سره جمع کېدی شي خو دا وصف د هغې لپاره شرط نه دی پوه شئ لکه الف نون زائدتان دا وایي سکران صحیح شوله ها وزن فعل لکه احمر اسود او عدل اخرو جمعو وغیره لکه پوه شوئ په دې باندې په دې باندې پوه شوئ ګوره موږ دا وایي اسباب په درې قسم دي اسباب قویه مؤثره مطلقه دا ګوره اهم سبق دی ګوره دا چې یاد نه کنه دا ګوره ټول سبق خلاصه ده په لاوله کې دا اکثر استادان په لاوله کې بیانوي په لاوله کې تاسو نه پوهیږئ اوس به تاسو پوه شوي تقریبا چې اسباب قویه چې په دې اسبابو کې درې سببونه دي چې هغه مضبوط دي یو سبب قائم مقام د دوه سببونه دي هغه درې دي تانیث باندې مقصوره باندې ممدوده جمع متالجمو اسباب مؤثره دي ته وایي چې په کلمه کې هر څونه اوصاف جمع شي خو چې په دې کې پکې یو نه وکړه نو هغه غیر منصرف سبب نشي جوړېدی لکه یو عالم او یو وصف چې یو کلمه غیر منصرف وي نو موږ به پکې عالم یا وصفیت په پکې خامخای یو کدا دریو نو په دې کې ضرورت نشته خو دې نه علاوه عالم او وصف په پکې نو چې عالم نو د عالم سره د شپږ جمع کېدی شي او که وصف نو د وصف سره د درې جمع کېدی شي نو اوس موږ کلمه غیر منصرف معلومو کنه نو اسانه طریقه ده چې موږ کټکی ته وګورو کنه چې دا منصرف ته او غیر منصرف ته نو که غیر منصرف نو لاول ټول نه مخکې موږ په اسباب قویه کې ګورو چې لکه تانیث بالیغ مقصوره ممدوده او جو متالجمو پکې شته کې نشته کوو سوچ بنا کوو خو موږ به غیر منصرف ته ٹھیک شو لا دویم دا درې پکې نشته نو زه بیا په اسباب مؤثره کې ګورم چې لکه عدل پکې دی که وصف پکې دی که عدل پکې و جو بیا وګورم چې عدل لپاره خو یو تانیث لفظي شرط دی یو ول تانیث معنوي دی یو چې نه دا سره او جمله یو ترکیب دی یو الف نون زائدتان دی د درې پورا خبر به ما ته واضح شي کنه واضح شي او خو بس لاړم او کچرته یو سبب پکې وصف یو پکې سو وصف نو بیا به درې وګورئ چې الف نون زائدتان پکې راغلي دي
او کنا دا بغیر وزن فعل پکې راغله او کا دا عدل پکې راغله اوس بلې باندې پوه شوي تاسو ها اوس ما دا وګورئ دا خبره اتره ما تاسو څه وکړه چې د کتاب خبره وس شروع شو د کتاب خبره باندې تاسو حل پوریږي چې کله لکه بدی باندې پوه شوي په کتاب کې دا خبره ده چې کم سببونه چې د هغې لپاره عالمیت شرط دی کم سببونه چې د هغې لپاره څه شرط دی کم دي تانیث لفظي او جمع ترکیب الف نون زائدتان صحیح شولا د کم دغه لپاره چې عالمیت شرط دی او په ټکي نه عالمیت قوتو عالمیت دی نو دا کلمه به غیر منصرف بس ګرځي منصرف بګرځي ځکه چې په یو سبب سره خدا کلمه غیر منصرف ګرځي نو او د کوم لپاره چې عالمیت شرط دی عالم ته اوېستو نو کلمه دا شو یو کلمه چې نکیره ګرځي کنه نو په دوه سوزونو باندې ګرځي یو خدا د ډیرو سوزونو د ډیرو کسانو نوم کې خود شي د ډیرو کسانو نوم کې خود شي لکه عمر دی او ته به بیا ټولو د आवाज وکي لکه عمر دی نو عمر کده یو کس نومي جدا خو لکه صحیح شولا خو د دوم عمر نوم د دوم عمر نوم د دوم عمر نوم د دوم عمر نوم د دوم لکه دا ټول کلاس دی بدی کې لکه مثال سونه کسان دي او بدی کې د شلو کسانو نوم عمر دی ازه ملګری زما خو ته عمر راغله دی زمونږ بلس ګوشل عمران دي کوم عمر راغله نو اوس دغه عمر دی دا منصرف دی دا عمر وسره ځکه یو خو پکې عدل خو پکې موجود دی خو عالمیت پکې عالمیت لپاره لکه معرفه واله پکې نشته دی پوه شو بری باندې او دویم یو چې نه دا وشي چې نوم واغستل شي عالم هم واغستل شي خو مراد دې نه وصفیت والا معنی مراد دې نه وصفیت والا معنی وصفیت والا معنی وصفیت والا معنی دا مطلب دی چې هغه نه دغه شخص معین نه مراد لکه لكل فرعون موسی نو دا فرعون لكل فرعون موسی دا فرعون چې کنه دا غوړه غیر منصرف دی غیر منصرف ولا یو پکې عجمنه یو پکې عالم دی یو پکې عجمنه یو پکې سره نو په غیر منصرف باندې خو تنوین نه راځي دلته په فرعون باندې تنوین نه راغله نه دی وجه دا چې دلته د فرعون نه مراد زنديق کافر نه مرادو بلکې مراد دی لكل مبتل محق دا هر باطل پرست د پاره یو حق پرست دا موجود وي نو ګور لکه د دې فرعون نه مراد هغه شخص معین د فرعون نه مراد نه دا نه کېږي په دې باندې پوه شئ ها الګه پوه شو به معنی ها او دغه یو خبرو کوي بیا زما کړه دا مخ عبارت ما وې ها مخ عبارت ما وې په کتاب کې نه خاو ګوره اما وزن الفعل هر چې وزن فعل فشرطه ان يختص بالفعل چې دا خاص کړل شي په فعل سره ولا يوجد في الاسم او نه مندلګي په اسم کې الا منقولا عن الفعل مگر حاله به مندلګي چې دا د فعل نه نقل کړل شوی د فعل نه نقل کړل شوی جو بیا به مندلګي او کنه نه کشمره لکه شمره شو وزوربا او څه شو زوربا شو خاجي بیا مخکې وای وان لم يختص به او کجره دا نو خاص کړل شوی یعنی دا وزن د فعل دا نو خاص کړل شوی د چا سره د فعل سره بلکې په اسم کوم استعمال دو نو بیا ولته شرطونه دي فیجب ان يكون في اوله دو بیا واجب دي چې وي په اول لري کې احد حروف المضارعه د حروف مضارعات نه ورتل او دیم ولا يدخل الهاء او نه داخلي کې بای باندې ها لکه احمد شو یشکر او تغلب او نرجس شو نو دل لګي لکه احمد د چانوم کې خودل شي یشکر د چانوم کې خودل شي او یغلب تغلب د چانوم کې یا نرجس د چانوم کې خودل شي فيعمل منصرف دا ما یو پیروانه وي تاسو دا وای عبارت ونه وي یو خو نه کله کمر په ما بیا دوباره وي فيعمل منصرف لقبول الهاء كقولهم ناقد يعمله واعلم ان كل ما شرط فيه العالميه و پوښه په کم سيزونو کې چې عالمیت شرط ګرځول شوی دی چا کم دي تانیث لفظي معنی وي عجمه ترکیب الف نو واعلم ان كل ما شرط فيه العالميه پوښه په دې خبره باندې چې په کم اسبابو کې عالمیت شرط ګرځول شوی دی چا کم دي هو المؤنث بالتاء يو مؤنث بالتاء والمعنوي والعجمه والتركيب والاسم الذي فيه الالف والنون زائدتان او هغه اسم چې بايږي الف نون زائدتان وي پوه شو به معنی وما لم يشترط فيه ذلك
او هغه دوه سببونه چې پای کې د عالمیت شرط نه وي وجتمع مع سبب واحد او جمع شوی سره د یو سبب نه چې کم دي وهو العلم المعدول هغه یو عالم معدول یعنی عدل او وزن فعل نشپک مې ورته ټوټل ولیکل کنه ما چې عدل لسوس جون ترجمه کړي شي د شپږو سره د سو سره خو پر شپږو کې د سلورو د پاره د عالمیت شرط ته او د دوو د پاره عالمیت شرط نه نه بلکې دا به سبب مؤثر دی سره به نو اذا نکر صرفا اذا نکر کله چې دغه نکره ذکر شنو او دا به منصرف لګيږي دغه خبره شو اسانه خبره ده چې په کوم اسبابو کې په کوم اسباب منصرف کې عالمیت شرط ده او هغه عالمیت اوته نکره شو نو دا به منصرف ګرځي نکره شو دغه چې نکره شو جو عالم نشو نو چې عالم نشو نو د اولی سلور د لپاره عالمیت شرط ده عالمیت با شرط ده نو بیا خو چې عالمیت ور شرط او عالمیت پکې شته نو شرط موجود نشو جو کلمه به غیر منصرفه هم نه ګرځي او دا دویم ځکه چې لکه یو به پکې موجود شي یو به پکې موجود نشي او دا یو سبب قوي نه لري نو به یو سره کلمه غیر منصرف ګرځي نو دا منصرف لګيږي لکه پوه شوي اذا نکر صرف کله چې دا نه کېږي چې شي دا منصرف وي اما فی القسم الاول ارچ الاولنی قسم په الاولنی قسم کې الاولنی قسم نه مراد یعنی چې کوم لپاره عالمیت او شرط ده فلبقاء الاسم بلا سبب ځکه چې بیا باقی پاتې شي اسم بغیر د سبب نه واما بالثاني او بدویم کې یعنی چې عالمیت ولا شرط نه او مؤثر دی بګي فلبقائه على سبب واحد دا دی وجه چې باقی او پاتې شي دا په سبب باندې لکه جاءني طلحه وطلحه اخر او کلمه چې نکره کې نو ماته سوې چې یا خو د یو د ډیرو کسانو د لپاره دغه نوم کې خودل شي دغه ډیرو کسانو د لپاره یو نوم کې دغه نوم کې خودل شي او تب یا غیر معین شخص مراد واخلي او یا د دینه مراد یو وصف واخلي چې باغی سره داغه هغه دا مراد یعنی عالم تی نه مرادو ذات نه مرادو بلکې وصف تی مراد به پوښوي لکه الاولي لپاره مثال لیکل جاءني طلحه وطلحه اخر زما خواته یو دا طلحه دی ولس نور طلحه تاني زما زما خواته یو دا طلحه راغی ایو بل طلحه راغی یو دا یو طلحه خو زو پیژنم جو بدی کې لکه یو بګه عالمیت ته او یو چې نه دا پکې تانیث بتاره یو صحیح شو خدا بل طلحتون چې نه دا لکه دغه نکیره ده چې نکیره شو نو دلته عالمیت پکې نشته نه مطلحتون اخره نو طلحتون باندې تنوین وي وقام عمر وعمر اخره او ضرب احمد واحمد اخر لکه تاسو په دې باندې پوه شئ او د دې لپاره دا مثال د په کتاب کې اعلان پر اشیاء کې لیکل لري زما په دې کې اذا نکر دلان چې کوم شي كل واحد مما شرط في العالميه ومما لا يشترط بان يؤول العلم بواحد من الجماعه المسمات بنا وهذا زيد رايت زيدا مررت بزيد فانه يريد به مسمى بزيد او يجعل عباره عن الوصف مشتهر به صاحب نو قول لكل فرعون موسى لكل مبتل محق ويلده لكل فرعون موسى دار فرعون بار موسى نه فرعون مراد هغه ظالم فرعون نه مراد بلکې مبتل ته مراد ده وكل ما لا ينصرف الذي نه وبل قاعده بیانې درې نه وبل قاعده بیانې چې په غیر منصرف باندې منګل اول دا ویلو د غیر منصرف په حکم کې تاسو په اخر کې برازي په غیر منصرف باندې کسره او تنوین ناراضي په غیر منصرف باندې کسره او تنوین ناراضي خو کله د غیر منصرف اضافه شو یا په غیر منصرف باندې الف لام راو نو بیا به کسره راځي خو تنوین به بیا هم ناراضي کسره به راځي خو تنوین به ناراضي یلکه احمد د احمدو احمد نو ګوره دا غیر منصرف ته کنه غیر منصرف ته احمدو یا مساجدو غیر منصرف ته دا غیر منصرف ولې دی احمد ولې غیر منصرف دی یو بګي وزن فعل دی یو بګي عالم دی او مساجد ولې غیر منصرف دی جمع دال جمودا وکله په دې باندې الف لام راغی څه راغی نو بیا ځلې شوې چې مررت بالاحمدی مررت بالاحمدی او مررت بمساجدکم نو غیر منصرف دی کسره پر راغله ولې زګه کنه چې منګ وی پر غیر منصرف باندې کسره او تنوین ولې ناراضي په غیر منصرف باندې کسره او تنوین زګه ناراضي چې دا غیر منصرف د دې مشابهت تر فعل سره د دې مشابهت تر سره فسکه لکه فعل چې څنګه دوه سوزون ته محتاج وي فعل څو سوزون ته محتاج وي دوه سوزون ته یو زمانه ته محتاج وي
او یو فاعل د محتاج وي. څه د محتاج وي؟ نسبت ال الفاعل او نسبت ال زمان دې ته محتاج وي کنه. دو سيزون ته محتاج وي کنه. غیر منصرف هم څو سببونو ته محتاج وي؟ دو سببونو ته محتاج وي. نو د دې د فعل سره مشابهت ته. د چا سره مشابهت ته؟ نو په فعل باندې کسره او تنوین ناراضي، جو په دې غیر منصرف باندې په کسره او تنوین خو چې کله په دې غیر منصرف باندې الف لام راغی یا په دې غیر منصرف باندې اضافت راغی، نو الف لام او اضافت دا د اسم په غټو غټو علامو کې دي، د اسم په غټو غټو علامو کې دي. نو چې کله په دې باندې الف لام راغی او کله د دې اضافت شو، نو د فعل سره مشابهت کمزور شو، ځکه د فعل په اوله کې الف لام ناراضي، د فعل اضافت نگی. نو چې کله په دې غیر منصرف باندې الف لام راغی، کله د غیر منصرف اضافت شو، د فعل سره مشابهت کمزور شو. چې کمزور شو جو بیا به کسره راشي. نو بیا دا خبر اوکا چې هلکه چې مشابهت کمزور شو، کسره پر راولي جو تنوین پر راولا. نو وای چې تنوین خو د الف لام او د اضافت لري تنوین سره نه لګي، ځکه چې کومه کلمه باندې الف لام راغی معرفه وي او چې تنوین پر راشي نو اسوي نکیره وي، نو ردی یو بل سره دغه منافات دي. بل نه چې یو کلمه باندې تنوین وي لاغي اضافت نه کیږي، چې اضافت کین نو خامخا تنوین به لري کې، ځکه تنوین چې په انفصال دلالت کوي او اضافت په اتصال دلالت کوي. وایي مې باندې نو کسره او تنوین په اتمانه راځي، غوډل کې تنوین په بلې وجه نه راځي. نشوي پوه کنه وره وكل ما لا ينصرف او ها کلمه چې غیر منصرفي اذا اضيف کله چې دې اضافه شي او دخله اللام یا داخل شو بری باندې سو لام يدخله الكسره بیا داخلي بری باندې سو کسره. نحو مررت بمساجدكم وبالاحمدي لکه پوه نه شوي کنه سره د وجو په پوه شوي دغه زمونږ وسته رانو نور موږ سو کول که تاسو وایئ چې موږ تاسو راغو وس بدا یاد کړئ، صحیح یاد کړئ، شابه واړو نه وایم دا تاسو در ویل. ها وزن فعل دې ته ویل کېږي چې کلمه د فعل سره خاص وي او اسم یا غالب استعمال دغه په فعل د پاره کېږي، یا خو یو کلمه بالکل د فعل سره خاص وي، یعنی د وزن د فعل سره خاص وي، په دا وزن باندې اسم ناراضي. نو دا وزن فعل چې د غیر منصرف لپاره شرط سبب جوړیږي، د دې لپاره شرط دی چې دا به وزن به د فعل سره خاص وي، اسم به دینه ناراضي. او دویم دا دی لکه شمر او زوربا دا چانوم کې خودل شي، نه دا به غیر منصرفي، یو به وزن فعل یو پکې عالم دی. ها زر ویم کنه تاسو بیا دینه دا نه ولیکئ، صحیح نه خو چې صرف د رکوع دغه راشي. اګه دغه وزن د فعل سره خاص نه، نو بیا ولادت دوه شرطونه لري. یو شرط ولادت چې بری کې به د حروف اتین او حرف راغلی او د دې په اخر کې به د ستانه وي چې د وقف په حالت کې په ها سره بدلیږي، لکه یشکر تغلیب نرجس دا غیر منصرف دي، ځکه په شروع کې د حروف اتین نه حرف راغلی او په اخر کې تا نشته. یا عمل دا منصرف دی ځکه چې د دې په اخر کې نو شروع کو د حروف اتین حرف راغلی او په اخر کې د تا راتلی شي چې هغه د وقف په حالت کې په ها سره بدلیږي. دا ختم شو. لکه ناقه یعملۃ ویل کېږي. د دې نه بعد په دې کتاب کې دوه فائدې ذکر کړې دي. په دې فائدو باندې پوهېدو نه مخکې ځان په یو څو خبر باندې پوه کول پکار دي چې اسباب په درې قسم دي، اسباب مناصر په درې قسم دي، اسباب قویه، اسباب مؤثره، اسباب مطلقه. اسباب قویه دي ته وایي چې هغه اسباب چې پای کې دوه سببونه د یو سبب قائم مقام د دوه سببونه وي، او دا درې دي: تانیث به الف مقصوره زائده، تانیث به الف ممدوده زائده، جمع منتهى الجموع. تانیث دا اسباب مؤثره دي ته ویل کېږي چې کلمه غیر منصرف ګرځي نو بری کې با یو بری کې خامخاوي او دا بری یو عالم دی یو وصف دی. اسباب مطلقه د دین علاوه چې کوم دی هغه اسباب مطلقه دي. اسباب مطلقه دا مطلب دی چې بدی کې د کلمه غیر منصرف ګرځي نو بدی کې بګي یو پکار دی، یو بګي پکار دی، لکه عدل، تانیث بالتا، تانیث معنوي، عجمه، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. بیا موږ وی چې عدل د شپږ سيزونو سره جمع کېدی شي، خو د څلورو سيزونو لپاره عالمیت شرط دی او د دوو لپاره شرط نه دی. د څلورو سيزونو لپاره د عالمیت شرط دی مؤنث بالتا، مؤنث معنوي او عجمه، ترکیب او الف نون زائدتان، یعنی هغه اسم چې په اخر کې الف نون زائدتان وي، د دې لپاره عالمیت شرط دی. او دوه سيزونه د سيدي چې عالمیت د غیر لپاره شرط نه دی او عالمیت وسره جمع کېدی شي، یو عدل دی او یو وزن فعل دی. وصف د دریو سيزونو سره جمع کېدی شي، الف نون زائدتان، عدل او بل سره وزن فعل د دې سره جمع کېدی شي. بیا موږ وی چې کلمه د غیر منصرف وي
او د دې لپاره فائدہ ده د کتابه فائدہ ده چې یو کلمه د هغې لپاره علمیت شرط وي او کله د دې دغه اسم نکیره شي نو دا به منصرف فعلی کېږي ځکه به منصرف فعلی کېږي چې لکه د دې لپاره علمیت شرط وي او علمیت پای کې ونه موندل شي او که علمیت پکې اثر راځي نو بدی کې به دا کلمه به یو سبب وګرځي او یو سبب قائم مقام د دوه سببونو نشي ګرځیدلی پوه شئ دویمه خبره دویمه فائدہ ده چې هر کلمه چې منصرف وي او کله د دې اضافت وشي یا په دې معنی الف لام داخل شي نو دا غیر منصرف کلمه به منصرف ګرځي او د دې وجه دا ده چې بغیر منصرف باندې کسره او تنوین دا دی وجه نه راځي چې دا فعل سره مشابهت لري خو چې کله په دې معنی الف لام داخل شو یا اضافت شو نو بیا به د دې چونکې د فعل سره مشابهت کمزور شي نو په دې باندې بیا الف لام چې داخلي کسر نو په دې باندې بیا کسره راتلی شي خو تنوین بیا هم نشي راتلی لکه مررت بالمساجد او مررت بمساجدكم مررت بالاحمد پوه شئ نور سبق به تاسو د تفصیل نه دانه ولیکئ